نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. سورة يونس يولسم قراءة أتيايم نمبر آيات مخکې آیتونو کې په بني اسرائیل باندې د فرعونیانو ظلم او د فرعونیانو تکبر بیان شو. اوس په دې آیتونو کې الله پاک د بني اسرائیل او د موسی علیه السلام نجات او د فرعونیانو ظالمانو هلاکت ذکر کړي. موسی علیہ السلام نے فرعون ته ډېر زیات دعوت ورکړ، ایمان نه راوړ. اخر الله جل شانه نے سوال وکړ او فرعون ته بدعا وکړه، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. یا الله د دې مالونه هلاک کا، مالونه د دې خراب کا او د دوی زړونه سخت او محو کا، زړونه بند کا، حق نه قبله. موسی علیہ السلام دعا وکولا او هارون علیہ السلام په امین وی. نو الله پاک فرمایي چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ستاسو دعا قبول شو. موسی علیہ السلام دعا غوښته ده او هارون علیہ السلام امین ویلې او الله پاک وی ستاسو دواړو دعا قبول شو. امین والم دعا کړې ده او چې چا دعا کړې ده لکه موسی علیہ السلام هغه دعا کړې. ډیره ثابت شو چې امین په خپل باندې دعا ده. منګو تاسو چې امام پسی ولاړو امام ولدوالین پتیز اوئی نو مقتدی آمین پمز اوئی. داغی پا دلائلو کی یو دلیل دا قرآن کریم دا آیت دی دیز نثابت شوا چی آمین دعا دا. ذکا اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ستاسو ددوارو دعا قبول شو. حالان کی دعا موسیٰ علیہ السلام کردے او هارون علیہ السلام امین ویلے او قرآن امین تا دعا ویلے او پا سورة الاعراف کی تیر شوی دی اللہ فرمائی دعا تاسو پا پٹا غوارے ادعو ربکم تضرعا و خفیا. دعا پا عاجز سر او پا پٹا غوارے دعا پا پٹا باندے مختل بہتر دی نمو دی وجنا ولدوالین نبات آمین چه دعا دا غفتل پا پٹا باندی بہتر دی. زمان دا احناف منز چه آمین پا پٹا وایو دا قرآن کریم دا آیاتنو او دا نبی علیہ السلام دا گنو احادیثو نثابت دی. من آمین زکا پا مزوایو یو دلیل دا آیت. تفسیر مدارک او تفسیر جمل لکی چه موسیٰ علیہ السلام فرعون تا سلویخ کال بد دعا کرو، سلویخ کال، لیکن کلچ اللہ جل شانہ قبول کرا او فرعون اللہ پاک بخبل عذاب کرا اونی وہ نبیائی پرے نخو. سلویخ کال بد دعا قبول شوا خدا سے قبول شو چی دشمن مکمل ہلاک شو. فرعون دشمنو سرد قوم اللہ پاک ہلاک.
الله جل شانه موسی علیہ السلام ته وی هارون علیہ السلام ته چې تاسو دواړو دعا قبول شوه تاسو د دین کار کوئ او د دې خلکو مرګتیا ونه کوي دعا کوئ عبادت کوئ تبلیغ کوئ خو د دې فرعونیانو مرګتیا ونه کوي د دې په لار لاړ نشي بیا چې کله موسی علیہ السلام ته الله پاک حکم وکړ چې تزان سر بنی اسرائیل روان کړ بنی اسرائیل ځان سر روان کړ په بحر قلزم باندې ورستو به ان شاء الله په سورۃ الشعراء کې تفصیل راځي بحر قلزم ته چې ورسېدل موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړ همسا وو تر اواز بنی اسرائیل 12 قام خلق او غي ته 12 لارې جوړ شي باغې پوری وته فرعونیانو چې وکتل چې دا خو لاره اوچه ده خو به نشته چې دوی ټول کله د سیند منځ ته کوز شول بحر قلزم ته په دې ځای کې الله پاک اوبه رايوځي چې اوبې رايوځي کې د فرعون په دې وخت کې وي زه اوس ایمان آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل زبا الله ایمان وروړم چې په کوم باندې بنو اسرائیل ایمان وروړي نبی تفسیر جلالین لیکي چې جبرئیل علیہ السلام راغی او فورا اسخا خټ را واغشته دی فرعون له پخلی کې واچو اسینا چې الله جل شانه په خپل رحمت نازل کړي تر اوسه د خدای دعوی کولی او سګیر شو ایمان نور او بیا وته آیتو ایمان نوړي تر اوسه پورې خو تا فساد کوته نا فرمان فرعون گیر شو ایمان نور بیا د فرعونانو دا فرعون په باره کې باز شک چې سره دا فرعون د موږ نه بچ پاتې شي په تفسیر جلالین لیکي د دې لپاره الله جل شانه دریاب ته حکم وکړو چې دا بهر را وګرځاوه نو د دا وجود بحر قلزم بهر را وګرځو تر قیامت پورې د خلکو لپاره په تور عبرت چې چا په دنیا کې د خدای دعوه کړې ده دا انجام فرعون ته ګوري د فرعون الله پاک حالا د فرعونانو مالونه الله جل شانه یې مالونه نټور نکاڼي جوړ کړ تر دې پوري امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي چې د دې د خوراک سيزونم ټول کاڼي شول د دې د ناست او د ملاست اسباب د ژوندۍ هغه ټول مالنا کاڼي جوړ شول او د دې هغه مالونه الله پاک مسخ کړل بعض علما فرمایي چې د دې بنی اسرائیل شکلونه مسخ شول لیکن راجح قول دا چې شکلونه مسخ شوي نو ځکه موسی علیہ السلام د فرعونانو ته د مال د هلاکت او د مسخ کېدو بد دعا کړې و او د دوی د مسخ کېدو بد دعا موسی علیہ السلام نو وکړي نو مالونه مسخ شو کاڼي تی جوړ شو خو فرعونانو نه کاڼي جوړ نشو هغه روغ جوړو هغه الله پاک په بحر قلزم کې ډوب کړ چا چې د پیغمبر ومنل بنی اسرائیل شپږ لاکه کسان الله نجات ورکړ او چې چا د پیغمبر ونه منل په لکونو باندې کسان په بحر قلزم کې الله پاک سره د فرعون چې د خدای دعوی کولا الله هلاک نو نجات د پیغمبر په طریقه کې چا کړی دا الله نجات ورکړي او که چا د پیغمبر طریقې خلاف ورزي کړی دا الله جل شانه هلاک کړی دی الله پاک د مخلوق تاسو ته د خپل پیغمبر تابعداري نصیب کړي نو فرمایي وقال موسی او موسی علیہ السلام ربنا اے رب زمونږ انك آتيت فرعون یقینا تا ورکړی دی فرعون تا وملئه د ملګرو سردارانو ته زیرتن خائص د دنیا او اموال او مالنا په الحیات الدنیا پجند دنیا کې ربنا اے رب زمونږ لیضلوا عن سبیلک انجام د دوی دا شو چې دی گمراه شو استاد دیننا
ربنا اطمس على اموالهم یا اللہ پاک ہلاک کا مسخ کا دوی مالنا واشدد على قلوبهم او مور لگوا دوی پزرنو باندې فلا یؤمنو پس دی ایمان نروڑی حتی یروا العذاب العلیم تردی پوری چی دی اوینی دردناک عذاب قال اللہ پاک کو فرمائل قد اجیبت دعوتکما فتاقی سر قبول شو ستاسو دوارو بد دعا فرعون تکم دعا تاسو دوارو کڑی قبول شو فاستقیما پستاسو برابر سیگی دین پکار باندی ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون او تاسو تابداری مکوی دلار دی خلق چاگی نبیگی فرعونیان ندی خبرہ ممن وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او من پوری بستل بنی اسرائیل پا دریاب باندی بحر قلزم فاتبعهم فرعون پس روان شد بی پس فرعون وجنودو دد لشکر بغیان پسر کشے سرا وعدونو پظلم سرا پتجاوز سرا پزیاتی سرا حتی تردی پوری اذا ادرکه الغرقو چراؤنیو گیر کدلرا کرکے دو پا بحر قلزم کی قالن اویدی فرعون آمنتم ایمان روڑی دی انہو یقینا شاند خبر دادی لا الہ الا الذی نشتری بالمعبود سوا دا غزاتنا آمنت بھی بنو اسرائیل چی ایمان روڑی باغبان دی بن اسرائیل وانا من المسلمین او زیم دا مسلمانانونا ورکے دو ایمان روڑی آل دا توبیل شو جبریل علیہ السلام و تو فرمائے تو اس ایمان نوڑی وقد عصیت قبل او بتاقی سرطانا فرمانی کو راندی وکنت من المفسدین توید فسادیانونا تا خدای دعوی کولی اس میں ایمان نوڑی فالیوم ننجی کا پسنن وزمنتارو باسو بی بدن کا پخبل بدن سرا پڑانچے سرا لتکون لمن خلفک آیا دپارا دی چنت شید اخبل درست خلق دپارا قیامت پوری آیتا نخاد عبرت وإن كثيرا من الناس يقنا دير جاد خلقنا عن آياتنا زمن دا آياتنا لغافلون خامقانا خبر دی واخذ آوانا